یو کسوی چې لن سبا په کاغذاتو کې حلفیه بیان پسټام وغیرہ کې غشته شي، حالانکه پدې کې نه لفظ استعمال شوی وي او نه پدې حلف باندې دسخط وي. آیا دا د حلف په زمره کې راځي کنه؟ عرفي طور سره دا د قسم لپاره استعمالي حلفیه بیان، او دا کس پاغه باندې پوښي وي چې دې مقصد دا دی چې کله دا وکړ نو دا حلف شو. یو کس تاسو کړه دی چې د حضرت علی کرم الله وجهه مزار کوم ځای دی؟ بعض خلک کوئی چې په افغانستان کې مزار دی، حالانکه هغه کوفه کې شهید شو. حضرت علی کرم الله وجهه د شهادت ځای هغه متعین دی، د کوفه په جامع مسجد کې شهید شو. انته دو دارالخلافه وا د سحر مستراتلو د منارې په خوا کې تیرېدو، یو ظالم خارجي بدبخته عبدالرحمن ابن ملجم په مناره کې پټ شو، خنجر په لاس کې چې څنګه دې تیرېدو هغه په باندې راټوب کو او وی وهل او شهید کو. د مرګ ځای د شهادت ځای معلوم دی، د تدفین ځای د حضرت علی صاحب نه دی معلوم. مختلف قولونه ځکه چې ځای نه دی معلوم. بعضی وی چې اوما غزه کې هغه جامع مسجد سرخوا کې یو کور دی، هغه کې د هغې تدفین شوی دی. دویم قول لا دی چې لاشې په سورلۍ باندې په اوښ باندې واچولو، مدینې منورې ته راړو، په جنت البقیع کې تدفین شوی دی. او دریم قول لا دی چې په لاره کې هغه سورلي بالکل غیب شوه سره د لاشه چې لاس چرته لاړو، هېڅوک نه دی خبر. نو دا قولونه اختلافي ځکه دي چې تحقیق نشته دی پسې شاته. دا کوم ځایونو کې چې مزارونه جوړ شوي دي، مثلا مزار شریف ته مزار شریف ځکه وایي چې دلته کې علي صاحب خښ دی، یا په کوفه کې چې کوم دی نو ځای دی هغې ته نسبت کېږي، یا په بل یو ځای کې دا ټول چې کوم دی نو غیر تحقیقي خبرې دي. هالته نه دلته راړو څه ضرورت و؟ دا خبره بیا هم سمې خوري چې د کوفې نه د هغې لاش وړی شوی دی مدینې منورې ته او بقیع کې تدفین شوی. والله اعلم. یو کس وایي ما اورېدلي حدیث شریف کې راځي چې کله د انسان واده وشي نو د هغه ایمان مکمل شي، او د واده نه مخکې د هغه ایمان مکمل نه. او بل حدیث کې راځي چې صفایي نصف ایمان دی، نو چې د چا دا دواړه څیزونه یو د هغه ایمان نشته. نه، د دې حدیثو مطلب دا نه دی چې چا دواړه څیزونه نه حاصل د هغه ایمان نشته، بلکې مطلب دا دی چې داسې کېدی شي چې یو کس واده نه کړي لیکن هغه کامل مکمل مسلمان وي، مؤمن وي، او څه وجه یې د هغه د واده نه کولو. لیکن په واده کې په سړي کې داسې خویونه پیدا شي چې دی سنجیده شي، دی د الله جل شانه سره چې د کومه ذمهداري او د الله د حق ادا کولو کومه طریقه ده مخکې غیر سنجیده طور سره مز به کولو، او یو ملګری به راغلو غوږ کې به ورته په مز کې څه ووایي نو دواړو به خندل. نو دا مز دی، داسې کېږي نن سبا. چې واده وکړو نو په ده کې وقار او سنجیدګي پیدا شوه، ډېر کارونه یې سم شول. نو د هغې مطلب دا دی که د یو سړي دا څیزونه مخکې نه حاصل وي نو ایمان مکمل. او تر څو چې د الطهور شطر الایمان د پاکۍ په باره کې دي نو دا خو صحیح خبره ده، ځکه چې پاکي هغه بنیاد دی د ډېرو نیکو اعمالو. چې کله اودس نی ته بې اودسه ته مونځ نشې کولی، چې کله ستا غسل نی کړی ته په جنابت کې ته ډېر کارونه نشې کولی، قرآن پاک ویلی نشې، قرآن پاک ته لاس بیا اودس او جنابت حالت کې نشې وړی وغیره وغیره. نو بهر حال طهور ته چې شطر الایمان ویلی شوي د هغې وجه دا ده. او دې سره سره بیا د هر ځای د ځای صفایي، د کپړو صفایي، د بدن صفایي او پاکي، او دې کې صفایي او نظافت هم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته رالو نو مبارک چې وکتل د مدینې منورې کې خلک مالدار ډېرو یهودیان، خو دا کورونه به اسخاو او دا کوڅې به اسخاوې. لکه نن سبا هم بعضې خلک د کورونو د صفایي بعضې ښځې په واړې وي خیال نه ساتي، په کور کې دا ښځله داسې وي ته به وایې چرګو پکې پنجې والي دي، کوټه اسخاوي، لوښي کودي او بسترې اسخاوي، او هر یو څیز چې کوم دی نو اسخاو ګنده پروت وي، بې ترتیبه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې وفرمایل نظفوا افنیة بیوتکم ولا تشبهوا بالیهود، او کما قال علیه الصلاة والسلام د خپلو کورونو مخم صفا ساتئ او د یهودیانو سره مشابهت مکوئ. دا یهود ګنده خلک دی چې په کورونو کې سوټي پرتې وي، تاسو د هغې سره مشابهت مکوئ.
او افنیت بیوت دا هغې ته ویلی کېږي چې د کور د دروازې نه بهر چې کومه مخه ده هغه هم صفا ساته. چې کله سړی د کور د دروازې سره بهرنۍ مخه لاره کې صفا ساتي نو کور خو بیا خود صفا وي. یو کس وایي چې د نکاح په وخت کې یو سړی په خپله موجود دی لیکن د هغه نکاح وکیل جوړ کړي د نکاح او هغه قبول وکړي، دا ټیک ته او که نه؟ وکیل له بل طرف نه د نکاح په قبولیت کې یا په ایجاب کې یا په قبول کې وکالت کولی شي. د جنۍ د طرف نه عموما په ایجاب کې وکالت کېږي نو دا کولی شي، لیکن چې کله سړی موجود دی په خپله باندې نو بیا دغه وخت کې هغه ولې نه کوي؟ که هغه شرمیږي نو چې کله واده وکړي کور ته یې راولي نو بیا نه شرمیږي، اوس شرمیږي. یو کس وایي چې عدالتي نکاح په حوالې سره رهنمایي وکړي. په دې نکاح کې کور والو مرضي شامل نه. کله چې جنۍ زنانه بالغه شوه نو دا بغیر د خپل ولی نه نکاح کولی شي او که نه؟ امام شافعي رحمه الله فرمایي چې نه، او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کولی شي، چې دا بالغه وه. چې نابالغه وه بیا نه، چې بالغه وه نو بیا کولی شي. نو که چېرې دې نکاح کې خطبه مسنونم وه، ایجاب و قبولم و، ګواهانم و، مهرم و، او د دې زوجینو په خپله کې رضا وه، صلاح وه، دا جنۍ په خپله خوښه دی هلک ته ځان ورکوي او هغه یې قبلوي او د ګواهانو په مخ کې وشو نو نکاح منعقد شو. یو وایي چې غیر مسلم سره حسد کول جایز دی او که نه؟ په غیر مسلم کې داسې شی چې حسد به سره کوي. دین هغه سره نشته، قرآن هغه سره نشته، ایمان هغه سره نشته، د مال په وجه ورسره که حسد کوي نو ځان ته نقصان رسوي. نو حاسد چې حسد کوي که کافر سره هم کوي نقصان یې ده ته رسېږي، ځان ته نقصان مه رسوي. یو کس وایي چې کوم کس صغیره او کبیره ګناه ښکاره کوي دې جنازه کې شرکت کولی شي، نو که دی مؤمن وي نو جنازه کې شرکت کولی شي. یو کس وایي چې د سړي خپله خواښې مړه ده او ناسکه خواښې د هغې سره نکاح کوي نو اجازه شته او که نه؟ که چېرې هغه ناسکه خواښې دا خواښې ده نه، دا د خره ښځه ده، لکه د سړي میرنه مور چې د خپله مور نه ده، دا یې د پلار منکوحه د ښځه یې ده، مور یې نه ده. ته هم په دې علاقه کې دې ته مور وایي ویلی کېږي و ده، لیکن مور نه ده. دغسې دا خواښې نه ده نو چې د خاوند نه دا خلاصه شوه د هغه د نکاح نه ووته نو نکاح ورسره کېدی شي. یو کس وایي چې لرګی 50 کیلو اغشتل او 40 کیلو چې ورکوي نو بیا 40 کیلو ورکوي، دا څنګه دی؟ نو که چېرې خریدار ته وایي چې دا 40 کیلو دي او دومره پیسې دي نو بیا ټیک ده، او که خریدار دا ګمان کوي چې دا هماغه 50 کیلو دي نو بیا چې دی کوم پیسې اخلي هغه حرامې دي، ځکه چې د دروغ او دوکه وکړه. یو کس وایي چې 6 وروڼه په یو کور کې شریک ژوند تېروي، د پلار په وفات باندې به دی جایداد برابر برابر تقسیموي، لیکن که چېرې یو ورور سرکاري ملازم وي، بل کاروبار کوي، دریم زمیندار وي وغیره وغیره، نو د دې تقسیم به څنګه کېږي؟ په هماغه طریقه به کېږي لکه څنګه چې مخکې کېږي. دا د دې وروڼو د کاروبار سره د میراث تقسیم تعلق نشته. هر یو کس که فقیر دی که مالدار دی د پلار په میراث کې برابر حصه. یو کس وایي چې ما په کاروبار کې روپۍ دي او ما د کاروبار نه 50 لکه روپۍ وویستې او کور مې د کرایې دپاره واغشتو، د هغې کور نه ما ته د میاشتې کرایه راځي، آیا په دې کور باندې زکات شته او که نه؟ نو که دا کور ته د دې کرایې دپاره اغشتی چې زه په دې باندې پیسې ګټم نو بیا د کور په مالیت کې زکات نشته، او که چېرې دا کور ته د خرڅ په اراده باندې اغشتی او بیا پکې کرایه هم وصولې نو بیا پې زکات شته. یو کس وایي زه تلاوت کوم په کور کې په 10مه سپاره کې او په دفتر کې په 15مه سپاره کې، د دې ثواب شته د دواړو او ثواب شته، لیکن بهتره طریقه دا ده چې ته په کور کې تلاوت کې نو باغې کې نښه کېده چې زما 10مه سپاره ده، نو دفتر ته چې لاړ شي نو قرآن پاک کې 10مه راوباس، ځکه چې قرآن ټول یو دی، نو یو ختم چې پوره کړي نو بیا بل شروع.